د عمران خان هسپتال منتقلی خبر راتلو سره د اډیالا جیل نه چې کوم سړک الشفا انټرنیشنل هاسپټل ته تللی دی نو په هغې باندې خلکو ګلونه شیندلي دي چې په دې لاره باندې به اوس عمران خان تیریږي نو هغه سړک باندې ځای په ځای ګلونه شیندلی شوي دي. دا چا د عوامو عمران خان سره مینه ده. خیر ډیټیل سره پې خبره کوو خو بل طرف ته چې کوم عمران خان هسپتال د منتقلی خبر راغلی دی نو هغې سره سمدستي د ټولې میډیا ګاډي چې کوم دي سټارټ ولاړ دي چې کوم ځای کې به مونږ د عمران خان یو جلک ریکارډ کو او ټول نه پیلې په خپل چینل باندې وچلو چې عمران خان د اډیالا جیل نه شفا هاسپټل ته منتقل شو. یعنی دا خبر به ډیر زر وایرل کیږي او دا خبر د ټول میډیا چینل کوشش کوي چې ټول نه پیله دا خبر مونږ راوچت کو. د ټول میډیا چینل چې کوم گاډي دي نو هغه د اډیالا جیل او شفا انټرنیشنل هاسپټل سره چورلی چې کله به عمران خان هسپتال ته منتقل کیږي چې مونږ د سناسه ریکارډینګ وکړو. جی بل طرف ته حکومت وایي چې مونږ په دې فیصله د نظرثانۍ درخواست ورکو. یعنی د عمران خان چې هسپتال ته د منتقلی کومه فیصله شوې ده نو حکومت وایي چې دې فیصلې نه مونږ خوشحاله نه یو په دې باندې مونږ د نظرثانۍ درخواست ورکو. دا فیصله د عدالت غلطه کړې ده، سپریم کورټ دا فیصله غلطه کړې ده او عمده حکومت ته چې د ایسته ممبر چې کوم دي وزرا چې کوم دي یعنی سعد رفیق ویلي دي چې دې فیصلې راتلو سره مال د زړه سکون میلو شو. یعنی عمران خان چې کومه فیصله وشوه دا د قانون او د آئین مطابق شوې په دې ډېر زیات خوشحاله یم. رانا ثناءالله هم دا خبره کړې چې د عمران خان هسپتال ته منتقلی فیصله چې کومه ده دا یوه ښه فیصله ده، د قانون او د آئین مطابق فیصله شوې ده. بل ګوره عمران خان چې کله حکومت کې و، عمران خان چې حکومت و او نواز شریف ځان بیمار کو په جیل کې نو هغه وخت کې عمران خان د نواز شریف باره کې څه ټویټ کړی هغه هم در سره شریک کوم. او اوس هم د نواز شریف ته حکومت دی چې د عمران خان هسپتال نه منتقل کېدل ځای نشي برداشت کولی. یعنی اډیالا جیل نه شفا انټرنیشنل هسپتال دی نه مني. دی وایي چې د عمران خان هسپتال علاج چې کوم دی په پرایویټ هسپتال کې نه بلکې په سرکاري هسپتال کې کېږي. په اډیالا جیل کې دننه چې کوم هسپتال دی په هغې کې به کېږي، که په هغې کې نه کېږي نو بهر به هم سرکاري هسپتال کې کېږي. یعنی د عمران خان علاج چې کوم دی هغه دی بهر په شفا انټرنیشنل هاسپټل کې نشي برداشت کولی. او بل طرف ته عمران خان ګوره دومره غټه سینه ده چې کله نواز شریف په جیل کې بیمار شو نو عمران خان ټویټ کړی و چې زما او د نواز شریف سیاسي اختلافات په خپل ځای خو زه د زړه نه د نواز شریف د صحت دپاره دعاګو یم. د هغه علاج معالجه دپاره زه ټول سهولیات ورکولو ته تیار یم او کم سهولیات چې کم حکام ورکوي نو ما ټول متعلقه حکام ته هدایات ورکړي دي چې تاسو د نواز شریف علاج صحیح طریقې سره وکړئ. دا د عمران خان زړه و چې د سینې چې کومه وه غر سمندر سینې وه. یعنی اوس نواز شریف دی د تاسو ګورئ هغه دا خبر نشي برداشت کولی چې د عمران خان علاج ولې کېږي. او بل طرف ته عمران خان ورله څومره ښکلی ټویټ کړی و چې ستا د صحت تشخیص زه کوم او متعلقه حکام ته زه دا هدایات ورکوم چې د ستا علاج کې صحیح طریقې سره وکړلی شي. دا عمران خان. او بل طرف ته د پی ټی آی اقبال افریدي ویلي دي چې د عمران خان پر رهایي یا هسپتال ته منتقلی باندې به زه د ګډو بزو قرباني ورکوم. جي نو دا په دې ویډیو کې اهم اپډیټس د دې حوالې سره د ستاسو سره د خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.